نموز ما نه په فیسبوک ما وروه ته به دلته مخامخ راشي او ما ته به کښېنې بیا به زه ستا نه تپوس کوم او ته به زما نه تپوس کې او لا یو ویډیو به کوو دا نه چې عام ویډیو کو د هغې نه چې کوم ته بیا کلیپونه کټ کا لا یو ویډیو به درته کوم لا یو ویډیو ته به زما نه د مونځ تپوس کې او زما نه به تپوسونه کې او بیا به زه ستا نه تپوس کوم او ستا نه به زه د مونځ تپوس کوم هغه ته زه دا یو خبره کوم چې نه مې په قبرستان کې چلې کړي دي نه مې په قبرونو کې کړي دي نه مې د شپې چلې کړي دي یو مې استاد دی الله دې ولې ډېره زندګي ورکړي سره د ډېرو خوشحالو دې ولې الله ورکړي مولانا صاحب د خولې نه د الله په ذات درته قسم کوم کو تاسو سپک الفاظ واورئ د قاري صاحب د خولې نه قسم په الله که سپک الفاظ واورئ دا سوال نه پیدا کیږي خدا نوم یې د هغه ځان سره لیکلي صرف نوم چې کوم دی د مولانا استعمال فیسبوک باندې ډېر پوه خلک خو زه نوم نه اخلم چې ځان سره کاری لیکلي ځان سره مولانا لیکلي دا نه کاری دی او نه مولانا دی د مولانا صاحب د خولې نه د الله په ذات درته قسم کوم کو تاسو سپک الفاظ واورئ د قاري صاحب د خولې نه قسم په الله که سپک الفاظ واورئ دا سوال نه پیدا کیږي خدا نوم یې د هغه ځان سره لیکلي صرف نوم چې کوم دی د مولانا استعمالي جامه د مولانا استعمالي او په فیسبوک باندې لګیا دي او قسمه قسم چې کوم دی ډرامې کوي یو پکې خاص دی چې هغه ځان ته داسې ډېر اوچت وایي هغه وایي چې زه په دې ټول پاکستان کې چې کوم دی عامل نه منم نوم یې نه اخلم ښه به مې ویني خو زه صرف هغه ته دا یو درخواست کوم چې ته ځان ته دومره اوچت عامل وې او ځان ته سوې نو ته په مخامخ راشي او ما سره په مخامخ کښېنه په فیسبوک باندې به چې کوم دی ته څه سپک الفاظ ما پسې استعمال کړي چې زه داسې مو زه پوهېږم او ته نه پوهېږې زه اړو پوهېږم نه زه په سم نه پوهېږم مریضان دې الله یې ښه کوي زه ولې اوبه دم کوم او الله یې ښه کړي په دې کې چې کوم دی ستا څه کار دی خو د هغې غټه وجه دا ده چې هغه دا خبرې کوي چې زه چې کوم دی نو ما په قبرونو کې چلې کړي دي او ما په اوبو کې چلې کړي دي او ما د شپې چلې کړي دي او ما دا کړي دي او ما دا کړي دي او په دې ټول پاکستان کې زه عامل نه وینم او نه منم واخر صرف وایي زه یم چې وایي بس زه عامل یم نو هغه ته زه دا یو خبره کوم چې نه مې په قبرستان کې چلې کړي دي نه مې په قبرونو کې کړي دي نه مې د شپې چلې کړي دي یو مې استاد دی الله دې ولې ډېره زندګي ورکړي سره د ډېرو خوشحالو دې ولې الله ورکړي الله دې زما دغه استاد د بچو په خوشحالو باندې ماله کړي دوه استادان مې دي الله دې چې کوم دي د هغې په ژوند کې خیرونه او برکتونه واچي چې دا یو نوم دی مفتی حسین احمد محمودي صاحب چې دا د پېښور سره تعلق ساتي او د ختم نبوت د انټرنیشنل ختم نبوت امیر دی اجازې را کړې دي ښې اسانې را کړې دي الله پې مریضان ښه کوي او دویم په اسلام آباد کې کاری رازي خان صاحب دی چې الله دې د بچو په خوشحالو باندې موړ کړي لږ ډېر وظایف یې راته راکړي دي الحمدلله طاقت پکې دی الله پې مریضان چې کوم دی ښه کوي نو دا دلته چې دا مریضان ښه کېږي نو د هغې غټه وجه دا نه ده چې زه ښه سړی یم زه په سم نه پوهېږم یاره کېدای شي چې زما هغه مونځ هم ټول ګډوډي او دا یو نیم خو پکې لا وایه وایي یاره وایي دنه به لږ مونځ اورول غواړي نمونځ ما نه په فیسبوک ما وروه ته به دلته مخامخ راشي او ما ته به کښېنې بیا به زه ستا نه تپوس کوم او ته به زما نه تپوس کې او لا یو ویډیو به کوو دا نه چې عام ویډیو کو د هغې نه چې کوم ته بیا کلیپونه کټ کا لا یو ویډیو به درته کوم لا یو ویډیو ته به زما نه د مونځ تپوس کې او زما نه به تپوسونه کې او بیا به زه ستا نه تپوس کوم او ستا نه به زه د مونځ تپوس کوم زه دا یو نیمه خبره ډېر دړه د سوخته نه وکړم خو د هغې غټه وجه دې غریبانو ته مسله نشته مسله جیلسي او بنیتي او درغلي ده الله دا دومره مریضان راولي زه سم نه یم قسم په الله دلته پولیس والا راځي وایي زه سلام لرالو ولې زما سخت کړي دي زما نه ښه خلک شته خو صرف بنیتي او درغلي او جیلسي په دې وجه کوي چې عمر یې لږ دی او الله ولې عزت ورکړي دا عزت د چا په کمنټسو باندې نه کمیږي دا عزت د چا په سپکو الفاظو باندې نه کمیږي سپک انسان به همیشه لپاره سپک الفاظ استعمالي او د دروند خوی والا به همیشه لپاره درنې خبرې اوچتې خبرې به کوي نو دا عزت الله ورکوي دا عزت الله را کړی دی دا دومره خلک چې راځي دا الله یې راولي زه چا پسې کور ته نه یم تللی چې زما ځای ته ته راشې زه تاله علاج وکړم او نه زه په ده پسې یم چې راشې زه تاله علاج وکړم الله راوستي دی او الله ښه کړي دي شفا د الله په کلام کې ده زور او طاقت دا د الله په کلام کې ده